سعید خضری رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، د خپل واقعه وی دی، وی مونږ یو ځای ته لاړو. هغه ځای ته چې کله مونږ لاړو نو وی هغه خلکو زمونږ مهمان نوازي ونه که، مونږ له وخت رانه کو او په مونږ باندې داسې سختي وه د لوږې تندې چې مونږ تکلیف نشو برداشت کولی. نو وی هغې نه پس ته بیا یو عجیبه کار مونږ سره دا وشو چې مونږ هلته نه راووتو نو د هغه ځای یو ځوانه جینۍ مونږ پسې راغه چې کومه د هغه ځای نوکره وه، رامنډی که مونږ پسې وی راته وی چې راشه وي زمونږ بادشاه زمونږ سردار یو څه وخوړو، مار خوړلی، لړم خوړلی دی، نو وی تاسو کې څوک شته چې هغه په دې باندې دم واچو، هغه له الله والا نجات ورکي. نو یا راته وی چې سید خضر رضی الله تعالی عنه پاسېدو روان شو. چې کله هلته ورغو دمې پې واچلو، الله هغه له شفا ورکه. نو په دې وخت کې 30 ګډې وله ورکې. صحابه وی یره وی مونږ خو در سره دا نه خورو، نه در سره دا اخلو. وی پیغمبر نه مونږ تپوس نه دی کړی او وی تا له دم درتلو چې ته ورغې، او ورته یې ما له دم نه راتلو، خو ما د پیغمبر نه اورېدلی و چې صورت فاتحه کې شفا ده، ما په صورت فاتحه ویل الله هغه له شفا ورکه. نو هغه چې بهتر شو لاړو حضور پاک له مدینې منورې ته. یا رسول الله وی مونږ خو داسې کار وکړو، ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه پاسېدو، هغې دم که هغه له الله نجات ورکړو، مونږ له هغې ګډې راکړي، 30 ګډې راکړي. نو حضور پاک ورته وی تقسیم یې کې زما حصه هم پکې وکړې. نو معلومیږي د دې نه ده چې دا صورت شفا هم ده، رقیه هم ده چې په بل چا باندې دمې الله ولا نجات ورکوي. د دې صورت فایده څه شی ده، فضایل یې څه شی دي؟ سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی. دی وایي یو ځل لمونځ ته ولاړم، د دوانو جهانو سردار راته آواز وکړو چې ای سعید ابن معلا راشه. وی ما لمونځ پوره کړو، حضور پاک له ورغم، وی راته وی دومره وخت دې چېرته تېر که؟ ما ورته یا رسول الله په لمونځ باندې یم. وی د دوانو جهانو سردار راته ارشاد فرمایي، وی تا ولې د خدای هغه حکم نه دی اورېدلی چې کله تا ته الله او د هغه پیغمبر آواز کي هر څه پرېږده هغه له راده، خو اراده وي تا ته زه یو خبره کوم، وي ما ته بیا یاد کوي. پیغمبر سره روان شوم. وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راته وی آیا یو صورت درته ونښیم چې د ټول قرآن مجید جړله وي؟ ما ورته ضرور راته وښیې. وی صورت فاتحه وایه، دا د ټول قرآن مجید جړله ده. یو ځل جبرائیل امین راځي، یا رسول الله وی نن په اسمان کې هغه یو دروازه کولو شو چې پیله نه ده کولو شوې، نه یو پیغمبر له کولو شوې ده، نه یو رسول له کولو شوې ده، نه یو کتاب له کولو شوې ده، او په هغې کې الله تعالی یو نور را نازلی. وی هغه څه نور دی؟ ورته هغه صورت فاتحه ده چې الله دا مخکې یو پیغمبر لم نه ده ورکړې ده، تاسو له درکړې ده. وجه دا ده چې دا د ټول قرآن مجید خلاصه ده، د ټول قرآن مجید راغونډېدل په دې صورت فاتحه کې دي.